ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محترم مسلمانانو، نارینو زنانو اوریدونکو، حجۃ الوداع د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اخیری حج. وداع هغه حج چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل صحابه کرامو سره په هغه کې مخه وکړه او د ژوند او د زندګۍ اخیری حج دیتا حجۃ الاسلام هم وی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اسلام او مدینه منوره کې اولنې حج داو. دریم دیتا حجۃ البلاغ وی. هغه حج نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې امت ته دین پوره ورسو او صحابه کرامو ټولو گواهی ورکړه چې د الله پیغمبر علیه السلام ته موږ ته دین پوره راورسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې نه سفر شروع کو، احرام وتړ او د مکې په طرف را روان. په لاره کې سفر د مکې او د مدینه په منځ کې ټول سفر د هغه وخت درمیانه سفر چې سورلۍ پکې ډېره ونه ځغلولی شي 8 ورځې او په قلاره سفر چې بچا کو په آرام 12 ورځې سفر او چې ډېر په منډه به ته نو بیا 6 ورځې سفر. رسول الله علیه الصلاة والسلام کې یو خوی داو نبوي اخلاق او خوی چې هر کار به درمیانه حالت کې کو. منډه را منډه تلوار توندی کول دا پکې ډېر نه و. نو درمیانه سفر وکړ په 8 ورځو کې د لاره د مدینې نه مکې ته د وخانو په سفر باندې دا 8 ورځو کې سفر وکړش. په لاره کې را روانو څه خلک را روان دي ډله ده. رسول الله علیه السلام ته آواز وکړ، من انتم، تاسو څوک یئ؟ هغوی ویلي نحن المسلمون، موږ مسلمانان یو. وی رسول الله علیه السلام په دې ټکي باندې ډېر خوشاله شو چې ګوره دې خلکو داسې ونه ویلي موږ پلانکې خیلي، نومونه یاد نه کړل، وطن یاد نه کړ، قوم یاد نه کړ، یو بهترین رشته یاد کړ چې موږ مسلمانان. زمونږ د ټولو مسلمانانو د پاره
زمونږ او ستاسو په منځ کې تعلق او رشته او ورورولي هغه څه د اسلام او مسلماني دا وطن پکې وروسته راځي او ژبه پکې وروسته راځي او خیل او قوم او کندې دا پکې وروسته راځي غټه خبره دی لویه خبره که د مسلمان ژبه بدلی وطن چې هر یوي قومي جدای خیل جدای نسب جدای خو چې دا مسلمان وی رسول الله علیه السلام د دوی په دې مسلمانۍ ټکي باندې ډېر خوشاله شو نو هغوی ویل ته څوک یې داسې خلکو په رسول الله علیه السلام ایمان راوړی دی مسلمانان دي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی او د غیب ایمان دی محمد رسول الله علیه السلام هغه نه لیدلی دی او نه پیژني وایي ته څوک یې رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل انا رسول الله زه د الله پیغمبر هغوی لا ډېر خوشحاله شو د صحابیت درجه په نصیب شو صحابیت چې رسول الله علیه السلام سره د چا دیدن ملاقات او لیدو وشي او د ایمان په حالت کې وشي دا صحابي شي او کوم صحابي شي چې یو سکند رسول الله علیه السلام ته وګوري او یا په سترګو ړوند او رسول الله علیه السلام هغه ته وګوري د دې یو سکند لیده کاته د دې ټول امت د صحابو نه وروستو نن او تر قیامته د علماو پرهیزګارانو متقینو نیکانو ایمانونه نیکی اعمال اجرونه راجمع که د صحابي دغه یو سکند کتل چې رسول الله علیه السلام ته کړي دی هغې ته نه رسي ولې رسول الله علیه السلام فرمایي توبه لمن رآني چې چا ولیدلم دا جنتي شي چې ایمان یې راوړی کنه ابو جهل هم لیدلی و ابو لهب هم لیدلی و امیه هم لیدلی و خو چې ایمان راوړي توبه لمن رآني وتوبه د هغه چا دپاره هم جنت لمن رآ من رآني چې چا هغه صحابي ولیده چې کوم صحابي زه لیدلی یم هم جنتي شي هغې ته موږ تابعین وایو تابعین ولې جنتیان دي ځکه هغوی هم خوش قسمت او هغه سترګې د صحابو یې لیدلې وي چې کومو سترګو رسول الله علیه السلام ته کتل بیا وایي وتوبه لمن رآ من رآني هغه سړی هم جنتي دی چې هغه څوک یې ولیده چې چا زه لیدلی ومه او هغه لیدلی او د هغې نه پسې بل کس ولیده دې ته تبه تابعي تابعي چې چا ولیده دا هم جنتي شي رسول الله علیه السلام فرمایي 3 پیړۍ غوره دي خیر القرون قرني غوره پیړۍ زما صحابه دي بیا ثم الذين يلونهم بیا تابعین او بیا ورپسې تبع تابعین خو چې ایمان ورسره وي ځکه د نبي علیه السلام په وخت کې هم کافران نو دې خلکو ویل ته څوک یې رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل زه رسول الله یم هغوی ډېر خوشحاله شو خلک قافله را روانه د حج ته ځي زنانه راپاڅېدله ماشوم یې په غېږ کې دی غېږ یا رسول الله الهذا حج د دې وړوکي د دې غېږې د ماشوم حج کېږي موږ حج ته ځو حج به وشي رسول الله علیه السلام ورته فرمایي نعم د دم حج کېږي ولکې اجر خو د ده د اعمالو او د حج اجر ستاش وړوکی ماشوم یې ځان سره ویوړو د 7 کالو 8 کالو د غېږې ماشوم د 10 کالو بلوغ ته نه دی رسېدلی او مور او پلار په حج وکړي احرام ولالته وتړي بعضې کارونه به هغه نشي کولی مور او پلار یې وله وکړي د غېږې ماشوم خو طواف نشي کولی
د مور په غیږ کې دی او طواف پې وکړي، د پلار په غیږ کې دی په ملا پورې تړلی دی او طواف پې وکړي. صفا مروه خو هغه نشي کولی او پلار او مور پې وکړه. اجر او ثواب د مور او پلار او د ماشوم حج ادا شي. او دا ماشوم چې سبب بالغ شي او راغټ شي او حج په فرضي، نو فرض نه دی ادا شوی، دوباره به بیا حج ته ځي. ځکه د وړوکوالي د صغیروالي د حج وشو، خو اجر د مور او پلار شي. ولې موږ ته اسلام وایي چې واړه ستاسو ماشومان 7 کاله ته ورسېدل د مانځه امر ورته وکړه. 7 کلن ماشوم خو بالغ نه دی، مونځ خو په بالغانو فرضي. د 7 کالو ماشوم مسجد ته راوله، د لاسه نیسه، د ګوتې نه نیسه، جومات ته راوله، پرې به وځي، اوږد اوږد به پروتي، د سجدې چل به نه ورځي، د رکوع به نه ورځي، چې مسجد ته دې راوسته او صرف کته پورتی کوي ماشوم، الله د دې اجر تا ته درکوي او مور ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې سفر کې روانو. یو سړی دی، سپین ږیری سړی دی، بوډا، یهادا بین ابنیه، د 2 زامنو په منځ کې داسې په اوږو باندې روان دی. بوډا، کمزوری، ضعیف، سپین ږیری. یو زوی ته یو طرف ته دی، بل طرف ته لاسونه پې اچولي دي او خپې راکاږي. هغوی راکاږي ځان پسې. رسول الله علیه السلام ته تپوس وکړه دا ولې؟ دا بابا تاسو راکاږئ؟ و یا رسول الله علیه السلام دا زمونږ پلار دی، نظره زمونږ دی پلار نظر کړی و، منښت یې کړې وه چې زما فلانکې کار که الله وکړه زه به بیت الله ته ان یمشي ماشیا، پیاده به زما حج به کوم. پیاده د مکې او د مدینې د اوښانو لاره 12 ورځې ده، نو چې دا پیاده ځي څومره مزل به وي. نو خپو یې کار پرېښی دی، موږ یې راکاږو، نور مزل نشي کولی، پیاده مزل یې کړي دي ستړی شي، نور خپو کې طاقت نشته دی. بس موږ یې کله یو په شا کړو، کله بل راوچت کړو. د نظر کړی و چې زه به د الله کور ته پیاده ځم. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ان الله عن تعذيب هذا لغني لنفسه مره ان يركب. هذا الله بندگانو، الله ډیر غنی دی، الله ډیر به حاجت دی، الله ډیر به پروا دی د دې سړی چې د ځان له عذاب او تکلیف ورکوي، پیاده روان دی او ځان یې ستړی که، ځان خوږی، ځان ته چې د مصیبت یې جوړ کړی دی. الله د ده د تکلیف نه غني دی. الله په تکلیفونو څه کوي؟ نبي علیه السلام ورته امر وکړو چې سورلۍ ته یې وخېږوي. دا د اسلام رحم دی، رحم دا د اسلام مهرباني ده. نظر دی وکړي او هغه نظر ستا د وس نه بار شي. یو سړی دی نظر یې کړی دی زه به هره میاشت 10 روژې نیسم، منښت یې کړې ده د الله دپاره به 10 روژې نیسم. ځوانۍ کې تکړه اوس بوډا شو نیشي نیولی. نظر یې کړی دی، منښت یې کړې ده بیت الله ته به پیاده ځم، خپو یې کار پرېغوست. نظر یې کړی و، منښت یې کړې وه چې زه به هره هفته قرآن شریف ختموم، 4 سپارې ورځ به ویمه. ناجوړه شي، بوډا شي، اوس یې وس نه رسېږي. اسلام څه وایي؟ چې کله نظر منښته ستا د وس او د طاقت نه بهر شوه، دغه نظر پرېږده او د پرېغوستلو په بدل کې د قسم کفاره ورکړه.
د زنانو نه دا نظرونه ډیر راځي ماشوم ناجوړی د مرګ حالت کې جذبه کې راشي که دا بچی مې الله روغ که زه به شپېته روجې نیسم پکې مور ناجوړه شي شپېته روجې د وس د لاندې نه راځي نه دې نیسي د دې د کفاره ورکړي د قسم هغه نظر چې کله مسلمان وکي او د وس او د طاقت نه بهاري مشقتي ګراني نشي کوله نظر دې پریدي او د هغه کفاره دی کفاره څومره ده د قسم لس غریبانان 2 وخته مړول یا لسو غریبانانو ته کپڑے اغستل سره د ګنډلو او یا 3 ورځې روزي نیول او یا غلام آزادول په دې سلورو کې چې په کم یو باندې وسبرش نظر پریدا او دا کفاره ورکته تروت رسول الله علیه السلام بچو ته ولویل چې دا بابا سور کې په سورلې باندې الله په دې تکلیفونو د دنه ناراضي کیږي الله مشقت نه غواړي الله تکلیف نه غواړي چې بابا دې سپینګیره دې کمزور دې او پیاده سفر کړي دي او خپې کار نه کوي الله ته عبادت خوښ دی سجده او ته خوښ ده نو پلاره کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د حالت لید بیا نظر چې کله مؤمن وکي د نظر الفاظ بوي د نظر الفاظ دای ک الله عز وجل زما د بیمار خکه نو په ما دې نظرې چې زما یو چيله الالو دې ته نظر یا په پښتو کې وای کدا بیمار می الله خکه نو د الله د پاره په ما باندې غویا الالول دې ته نظر دا پتا د فرض دی لکه دا فرض مز دا به سکندم نه رسته کې دا به بالکل چې نن دی وس کې د سبا ته به نه پرې او چې نظر دی وک منخته دی وکړه هغه کوم حیوان چې دی منلې دی علال به کې د اغینه غوخه نشي خوړلې د اغینه ته خوراک نشي کوي اب ټول غریبانو له ځکه دا ته د الله په نامه منلې دی او د الله له چې دی ورک بیا به پکې کار نه لري بس بیا د الله مالش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روان دي سره لمسه کړي دي د عرب عادت دا یو کڼ غوند یو کڼ د دې ونو بوټو کڼډي هغه به راوړو په دې سر به ولګو په دې پاس طرف نو دا وخت به کلک شو لمسه لکه شریش چې ورکی کلک ولی لسرزي دولسرزي سفر دي دوړي دي د حیواناتو د دشتو مزل دي ګرد غبار دي وټلې نشتا غسل خاني نشتا واشرومونه نشتا لمبل نشتا دا سر څومره خیرنی ودا به لمسک چې دانه دوړه نه ورزي خاور نه ورزي خیرنیږي نه او سپګي پکې نه پیدا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وخت مبارک او سر لمسه کلک روت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره حیوانات کم حیوانات چې مسلمان حج تزي او د ځان سره بوزي باغه کې سنت او عمل فاشعرها د هغه اشعار بوت اشعار څه ته وي اوخ دې غوا ده غوی دې ګډ دې چيله دې وسپنه به ګرمه کی په دې املا یاد دې سټ طرف ته چې ارزي هغه ګرمه وسپنه به پیراکاږي د حیوان به زخمی کی یا به پناري چاړه راکاږي چې وینش او دا وینه براوالي په دې حیوان به اومږي سر به کی په وینه ولی والبدن من شعائر الله یو حیوان اوخ غواغوه وینه پراخ کله شوی ده ټول دنیا به پیژني چې دا حیوان د الله د کور ملمه ده
د الله کور ته ځي بیت الله ته ځي که مالک سره یو که نه دې حیوان له به څوک تکلیف نه ورکوي کم حیوانات چې به صحابه کرامو بوتلل اشعار به وکړو د اوښانو دا کوبي دا به زخمي که او بیا به پې وینه راښکله چې خلک یې پېژني چې څوک تکلیف ورنه کړي ځکه د الله د قدرت نښې دي دا څاروي د دې به سړی احترام کوي لکه د قربانۍ څاروي دا به ښایسته ساتي سربول چاقول به کې خوراک به پکې ډولي به ساتي دویم رسول الله علیه السلام راولګېده په خپلو مبارکو لاسونو باندې دغه حیواناتو ته په غاړه کې پیزارونه چپړې ور واچولې ولې دا به هم د دې نښه او علامه چې د حیوان په غاړه کې چپړې ځوړندې دي نو څوک به ورته څه نه وایي دا بیت الله ته روان دی د حیواناتو په غاړو کې ګونګروګان اچول د شرنګ شرنګ آلات اچول رسول الله علیه السلام منع کړي د کم حیوان په غاړه کې چې ګونګروګانې ګنټې پکې اوازونه ترې راوځي رسول الله علیه السلام فرمایي دغه ځای ته ملائک نه حاضري نو رسول الله علیه السلام د حیواناتو په غاړو کې چپړې ځوړندې کړې پیزار زمونږ او ستاسو خلک موټرو ته ګاړو ته یوه چپړه پیزار چپل ځوړندی ولې د نظر دپاره رسول الله علیه السلام حیواناتو ته دې ته تقلید وایي مقلد یې کړله پیزار یې ورته په غاړه کې واچول د نظر دپاره نه دې دپاره چې خلک یې پېژني والقلائد الله قرآن کې فرمایلی دي هغه حیوانات چې په غاړو کې تارونه او پیزار ځوړند دي دې ته به څه نه وایي دا د الله کور ته ځي دا هم د الله میلمه دی او د الله د میلمنو د خوراک دپاره ځي رسول الله علیه السلام ته پیزار واچوي دا د نظر دپاره نه څوک چې د نظر دپاره د گاړو شاته یا مخې ته پیزار ځوړندی یا د سپیلنو ګیډۍ ځوړندی یا په کور باندې ښکرې لګی د حیواناتو د نظر دپاره یا پې لاسونه او پنجې شیګان او دا چنګړیانې چې لګی رسول الله علیه السلام دې ته شرک ویلی دی من تعلق تمیمة فقد اشرک بندونه اچول تارونه اچول کنجکې اچول بندونه ربړونه اچول دا ټول شیزونه که د نظر دپاره که د تبو دپاره که د بیماریو دپاره که د برکت دپاره چې چا ځوړند کړه رسول الله علیه السلام فرمایي شرک یې وکړه 50 لکه روپو ګاړی دی او د 500 روپو چپل یې ورته ځوړنده کړې ده چې دا د نظره نشي د 15 لکه روپو ګاړی دی چپله ورته ځوړنده ده ولې چې د نظره نشي ګاړی د 100 روپو دی کمزوری ګاړی د 15 لکه روپو ګاړی د 100 روپو دی د 10 لکه روپو دی هغه ته د چپل اچولې ده مخې ته یا وروستو د سپیلنو ګېډۍ دې مو ته ځوړنده کړې ده توره خطه دې مو ته ځوړنده کړې ده چې د نظره نشي یا مسلمانه د 100 لکو روپو ګاړه قیمتي ده که ته قیمتي ته یو 15 چپړې غاړه کې واچوه که نه چې تم د نظره نشي ته یو 10 ګېډۍ په غاړه کې واچوه که نه چې تم د نظره نشي دا د 10 لکه روپو ګاړی به ډېر قیمتي چې د نظره کېږي که ته به ډېر قیمتي رسول الله علیه السلام حیواناتو ته په غاړو کې پیزارونه ور واچول د دې علامې او نښې دپاره دا د هغه زمانې نښه وه چې دا بیت الله ته روان د نظر دپاره نه او دې ته اشعار وایي دا سنت اشعار سنت اهل الرایه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به اشعار نه منه په هغه زمانه کې ټول علماو به پرې رد کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ویلي حیوانات مزخمی کوي ولې دا مثله جوړیږي حیوان بدرنګي خو رسول الله علیه السلام به دست مبارک په خپلو مبارکو لاسونو د حیوانات
معمولی زخمی کړي دي او وینې پرې راښکلې ده د دې به څه مطلب یو ملا به یو خبره وکړي ملا به امام متقی به نیک سړی به ښه سړی به لوی سړی به اوچت سړی ذهن به خبرې ته نه رسېدلی حدیث به ورته نه رسېدلی دماغ به په حدیث نه کولاو شوي موږ به د رسول الله علیه السلام سنت را اخلو او امام ته به دعا کو چې الله دې تا جنتي کړي ستا خبره موږ نشو منلی ځکه محمد رسول الله علیه السلام د سکړی دي کته منی او کني منی زمونږ امام زمونږ پیغمبر زمونږ پیشوا محمد رسول الله علیه السلام رسول الله علیه السلام بیا په دې کې اختلاف چې دا حج د رسول الله علیه السلام کم حج درې قسمه حج دی په اسلام یو ته حج افراد وي دویم ته حج تمتع وي او دریم ته حج قران وي حج افراد د حج په هغه ورځو کې د میقات نه سړی نیت وکړي صرف د حج بس عرفات او مینا او مزدلفه او بیا قرباني او بیا سرخرل صرف حج دې ته وایي حج افراد دویم د حج تمتع حج تمتع د حج په ورځو کې اول عمره وکړي بیا یو څو ورځې ایثار وي بیا حج ته وروځي زمونږ ټول حجاج کرام د دې ایشیا چې څومره حاجیان ځي د افغانستان هندوستان پاکستان بلکې د یورپي ملکونو نه هم هغوی په دې طریقه حج کوي اول عمره وکړي او بیا د حج نیت وکړي په دې کې په دې باندې بیا قرباني راشي دریم د حج قران حج تمتع دا دی چې عمره دې وکړله ته آزاد شو حلال شو که زنانه د سره واغم د ته حلال شو کپړې اغوستل حلال شو خوشبویي لګول حلال شو سر دې وخرل عمره ختم شو عمره خو په نیمه ورځ کې کېږي د ګنټو کار دی او حج قران رسول الله علیه السلام چې وکاغه دی چې د میقات نه ویل لبیک بحج وعمره الله د حج او د عمرې د دواړو نیت مې وکړ دواړه په یو ځای سٹارټ بیت الله تعالی یو طواف یو که طواف قدوم دا د عمرې مشه دا د حج مشه بیا صفا او مروه بیا د حج مناسک شروع کړل رسول الله علیه السلام په دغه ورځو کې ساروي وسره وخان د وخان د ځان سره کو ذلك سختي رسول الله عليه السلام حج قران دا غین رسول رسول الله عليه الصلاه والسلام پلاره کې چې روانو بیبيان ورسره وي نه وانه بیبيان حج کې ورسره ذکر رسول الله عليه الصلاه والسلام د ژوند اخیری حج دی امت ته تعلیمات ورکي درسونه بکي بیانونه بکي طریقې به خلکو ته خي ټولې بیبيان اوس د سړی احرام ستوي د سړی احرام دا دی چې ګندلې کپڑے بناوي کمیس بناوي پرتوک بناوي خوشبوئی بنا لګي دي ته وي احرام سر تور سر به سر بنه پټي وختبه د ځان نه لري کوي بریت بنه کټ کوي د سړی احرام د زنانه احرام اسلام اسانی وسره زنانه ته دانه دی ویلي چې تاسو به سپینې کپڑے والے د ځان نه بیراتاوي یو به صادر شي بل بلنګ شینه زنانه ته ازادي ورکړې ده ته چې په هر قسمه کپړو کې زیاته ته اجازه نستا احرام صرف په مخ کې دی د زنانه غونډ احرام مخ ته راټول زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي موږ د نبی علیہ السلام سره په دې حج کې روانو موږ هم احرامونه کړو احرام دا معنا نه چې لنګونه تړلی یا صادر یا چو یعنی نیت د احرام هم کړو سړی چې به مو ولیدل يسدل احدانا جلبابها على وجهها چې سړی براغلل زمونږ لوپټي وي نو د سړو چې برانیز دی شول یا به سړیو نو موږ به د لوپټي د برنه د سر نه داسې په دې مخونو راځوړندې په دې طریقه به هم داسې راځوړندې دې ته وایي سدل په دې باندې ځان پوهه که مسلمان اوروره
ډیر مسلمانان بیا خاص کر خويندې میندې د احرام په طریقه باندې نه کوي، خطایانې ترې وشي، غلطیانې ترې وشي. غلطي څه کوي؟ کومه زنانه چې عمرې ته ځي، حج ته ځي، د هغې ذهن دا دی چې زما دپاره خو مخ پټول ګناه ده، مخ به نه پټو. دلته په ایرپورټ کې هم داسې قلندره ګرځي را ګرځي، په جاز کې منډې را منډې وایي، بیا هلته په ایرپورټ کې، بیا په عمره کې ځوانه جانه زنانه ده. الله حسن هم ورکړی دی. څومره خلک په فتنه کې پرېوځي، خلک په دې ګناهګارېږي. نو مسلمانې خورې او مورې، که چېرته سړی نه و، څوک نه و، بیا به مخ نه پټې. رسول الله علیه السلام فرمایي زنانې منع کړي دي د څه شي نه؟ د نقاب نه. نقاب به نه اچوي. نقاب څه ته وایي؟ سوري ته. د عربو د زمانې نقاب 2 سوري به پکې و دلته د سترګو، او په دې پوزه به یې تړه داسې، او یا به پکې یو سوری و د یو سترګې دپاره. چا به 2 سوري کول د 2 سترګو، چا به یو. رسول الله علیه السلام وفرمایل زنانه به په احرام کې نقاب نه اچوي، پوزه به نه پټوي، د پوزې نه به څه تړي نه، داسې کپړه به نه جوړوي چې په هغې باندې د هغې پوزه داسې پټه شي. په دې طریقه باندې نقاب د زنانه دپاره اچول په عمره کې، په حج کې دا ګناه ده، دا وله ګناه ده. نو نقاب به نه اچوي، مخ به یې ښکاروي، لوپټه خو به ورسره، زړوکې به ورسره، چې سړي رالل نو دا لوپټه به د بره نه داسې په دې ټول مخ را ځوړندې کړي، داسې دا به اوس د مخ سره لګي ودې لګېږي. بعضې سادهګان ورونه هغوی زنانو باندې تکلیف او مشقت راولي، دا د کیپ د چت والا ټوپۍ ولاغست. ولې؟ چا ورته ویلي دي چې کپړه به د مخ سره نه لګوي. نه، هغه حدیث کې داسې راځي نقاب به تړي نه د پوزې نه. نور دا لوپټه زمونږ مور بی بی عایشه وایي، یوازې عایشه نه،